نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعلانیه دعوت او د هغې انداز 3 کاله سرن دعوت و او د هغې حکمتونه موږ پرون بیان کړل. اوس ورپسې د نبوت 9 کاله دا نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم اعلانیه دعوت کوي او د هغې طریقه دا وه چې خاندان کې خپل د کور خلکو ته دعوت کوو او هغې د الله وحدانیت طرف ته رابلل او د شرک نه منې کول. او داسې قریشو ته دعوت کول، د شرک نه منې کول، توحید ته رابلل او عام عربو ته د دین دعوت کول، د توحید دعوت کول. په دې کې رفته رفته مشکلات زیاتېږي. وانذر عشیرتک الاقربین باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عمل کوي. دغسې واحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین او وقل انی انا النذیر المبین یا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. چاغه خکل کر وره و خلکو ته زه تا ته حکم کیږي او د مشرکانو نه اعراض وکړه، پروا مه کوه د مشرکانو. نو نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د خاندان خلکو ته د نبی علیہ السلام کور تاسو ته عرض کړو چې سوق اللیل به ورته ویلو، هغه مقام ته چې کوم ځای کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش شوی دی، مولد النبی. نو نبی علیه السلام هلته د خپل کور خلک، د خاندان خلک را جمع کړل او هغې ته یې دعوت وکړو چې هغې کې د چیلۍ، غوښه او شوده دا تیار کړی شوي دغه طعام. مګر ابولهب رالی او د مجلس خوند یې تباه و برباد کړو او خلکو ته یې ویل چې دا جادوګر دی. وګورئ په دومره لږ خوراک د دومره ډېرو خلکو دپاره کافي شو. نو بس دام کافي ده چې دا سړی څه دی، جادوګر دی. نو د ده خبره مه اورئ. څنګه چې طعام کې برکت و، لږ طعام ډېرو له کافي شو، داسې به د دا خبرم سحرکن وي. دین هم ځان وساتئ. لہذا دا مجلس بغیر څه نتیجې نه ختم شو. په بله ورځ بیا نبي پاک صلی الله علیه وسلم خپل رشته داران را جمع کړل او د دعوت انتظام وکړو. چې کله د روټۍ نه فارغ شول، نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ودرېدلو او دا کلمات یې وفرمیل، یعنی خطاب یې وکړو: ان الرائد لا یکذب اهله. مقدمة الجيش د قافلې نه وړاندې تلونکی کلم قافلې سره دروغ نه وایي. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. که بالفرض زه چا سره دروغ وایم خو تاسو سره به کله هم دوکه نه کوم، دروغ به نه وایم، رښتیا به وایم.
والله الذي لا اله الا هو اني لرسول الله اليكم خاصه والى الناس كافه. په هغې رب باندې قسم چې د چا نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی چې زه تاسو طرف ته رسول یم خاصتا او نورو خلقو ته عامتا. والله لتموتن كما تنامون، والله داسې به تاسو مرئ څنګه چې تاسو ویده کېږئ. او ولتبعثن كما تستيقظون، څنګه چې د خوب نه راپاسئ داسې به الله جل شانه د مرګ نه رستم چې تاسو وجود بوسیده اډوکې شي او خاورې شئ، الله به بیا تاسو ته وجود درکوي، بیا به مبعوث کوي. ولا تحاسبن بما تعملون، دا څه چې کوئ په دې به بیا الله جل شانه په حضور کې حساب ورکوئ. ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا ولنار ابدا. او بیا که تاسو ښه کړي وي خو د هغې بدله به ښه وي، او که بد کړي وي نو بد به او هغه یا جنت دی یا جهنم دی دایمي. نو یا بني عبد المطلب ما اعلم شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم به اني جئتكم بامر الدنيا والاخره. زه دا فکر نه کوم چې داسې یو ځوان چې هغه خپل قوم ته راغلی وي زمانه زیات افضل خبرې سره چې دا کومه خبره ما تاسو ته راوړې ده، داسې یو ځوان نه وینم چې خپل قوم دپاره داسې خیرخواهي راوړې وي. نو زما خو تاسو ته د دنیا او د آخرت د خوشحالو والا څیز راوړی دی، ډېر لوی د خیر شی راوړی دی چې دنیا کې هم پې کامیابي ده، آخرت کې هم پې کامیابي ده. نبی علیہ السلام دا خطبه او فرمایله، فارغ شو. نو په پوره مجلس کې صرف یو حضرت علی رضی الله عنه لا سوچت کو چې تاسو سره به زه یم او ستاسو د خبرې ستاسو د دعوت زه تایید کوم. باقي چا هم څوک ونه خوځېدل، نه یې په چا سره اثر وشو. ولې قریش وو، عرب وو او انتهایی صفاق سنگ دل سخت. د نبی علیه السلام د دعوت میدان څومره سخت دی، د کور خلک او داسې خلکو سره واسطه ده. بیا قریش ته دعوت ورکوي او داسې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ باندې خیږي په یو روایت یا په بل روایت باندې چې په جبل ابو قیس باندې خیږي په دغه غونډۍ باندې او یا صباحا دا ناره لګوي او صادر خوځوي. دا د خطرې آواز و چې یاره څه قوم چې مسلح دی د حملې په اراده باندې را روان دی، نو دې چغې پسې به هر چا به زغره توره ډال اخیستلو او د دې اواز صاحب ته به ځان رسولو چې څه مسله ده، څه حادثه ده. دغسې چې خلک دې غونډۍ ته ورغلل، نبي پاک صلی الله علیه وسلم په غونډۍ ولاړ دی. نبی علیه السلام ارشاد فرمایلو اکنتم مصدقیه، آیا تاسو ما رښتونی ګڼئ؟ نو قالوا ما جربنا عليك الا صدقا، خو مونږه بارها تجربه کړې د رښتیاو نه بغیر مو تاکي او د صدق نه بغیر مو بل څه نه دي بیا موندلي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ښه چې داسې ده او زه صادق یم، امین یم، دروغ مې نه دی ویلي، خیانت مې نه دی کړی، او د خپل د پیدایش د طفولیت زمانه د ځوانۍ زمانه 40 کاله او 43 کاله مې په تاسو کې تېر کړل. په دې 43 کالو کې یو ګوته څوک نشي اوچتولی، داسې ژوند مې تېر کړی دی، بېداغ ماضي ده. او په خپله تاسو د دې اقرار کوئ. نو
دا ومنئ کنه فإني نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تاسو د عذاب شدید نه یرونکی یم، تاسو دپاره نذیر یم. په دې باندې ټوله مجمع خاموش ده. د نبي علیه السلام تره دی ابو لهب، لهب شغلې ته وایي، شغلې پلار، دومره ښایست الله ورکړی و. او دا ابو لهب ملعون چې د ده په بچو باندې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه د ده په کور کې ناستې دي، د ده په بچو واده دي. او دا دومره ظالم و چې د د خپل بچي چې د یو نوم عتبه و د بل نوم عتیبه و، دا دواړه مجبور کړه عتبه او عتیبه چې د خپلو ښځو له طلاق ورکوي. او هغې همدغسې وکړل. دا ذهني دبه و، ذهني ټارچر کولو. نبی علیہ السلام ته لوڼه کور کې کېناستې. حضرت عثمان ته ذوالنورین ځکه وایي، د دوو نورو خاوند، چې دا د حضرت عثمان رضی الله عنه په نکاح کې بیا راغلی. ام کلثوم او رقیه یو چې وفات شوه بیا به یې سره نکاح کړه. ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه ته ذوالنورین وایي. نو نبی علیہ السلام ته دومره تکلیف ورکړی دی، دومره زیرولی دی، او بیا د خپل د ظلم او د بربریت او د ضد او د عناد په انتها باندې و. نو په مجلس کې چا هم څه ونه ویل. دا ابو لهب لعین د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته بددعا وکړه، تبا لک یا محمد، نعوذ بالله من ذلک. تا دپاره دی هلاکت وي یا ستا د لاس مات شي. الهذا جماعتنا، تا مونږ دې خبرې ته راجمع کړي یو. په دې الفاظو باندې د الله عرش وخوځېدلو، الله وحي نازله کړه، جبرائیل امین راغی او الله سوره لهب نازل کو. تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نو الله اعلان وکړو چې څوک زما د نبي داسې توهین او هغه ته داسې بد وایي نو مات دي شي. دواړه لاسونه د ابو لهب مات شول. اصحاب السیر لیکلي دي چې یو د کینسر دانه په باندې راووتله او د هغې نه بیا داسې اوازونه کول او داسې چغې به وهلې لکه چې غوایه سړی حلالوي او د هغه سینې نه اواز وځي او تر لرې پورې بیا اواز بیا خپل بچي به ترې نه یېرېدل. په کور کې جدا یو کمره کې دی اچولی او څنګه چې سپي ته خوراک اچولی شي داسې بیا ورته د لرې نه روټۍ غورځوله او د والته نه چغې والي او په هغې کې همدغسې دی چې دی هلاک شو. بیا د دفن انتظام یې چا نه شو کولی، همدا خپل بچي ته نه یېرېدل چې موږ ته داسې شی ونه لګي، دا د سرطان دانه موږ ته را نه شي. بیا په اجرت باندې خلک ونیول او هغه خلک هم یېرېدل په ډېر غټ اجرت باندې ونیول. بیا هغې یو ډېر لوی څادر د ټاټ هغه وغوړولو او لوی لوی باڼسونه یې راواخیستل او هغه به یې په ده کې منډل او هغې سره د ده لاس چې دی څه په زورونو باندې د هغه ځای نه را بهر کړو، هغه څادر کې واچولو، بیا په هغې کې اوچت کو چېرته لرې یې دفن کړو. تر قیامته پورې
الله جل شانه به دا دین باقي ساتي او دا قرآن به لوستلی شي او الله جل شانه د طرف نه په هغه باندې او د تمامو مؤمنانو د طرف نه په هغه باندې هغه ته دا خیرې کېږي. گویا الله جل شانه نبی علیه السلام ته تسلیم ورکوي انا کفیناک المستهزئین. نو ابو لهب چې تره دی هغه د نبی علیه السلام سره داسې عمل دی. یو صحابي دی لا مسلمان شوی نه دی او زه ګورم د مدینې په کوڅو کې او د مدینې په بازار کې یو سړی دی او یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یو ښکلی ځوان دی هغه دا اواز کوي دا ندا لګوي او یو سړی دی چې د ډېر ښه بشري خاوند دی ظاهري او هغه تکذیب کوي وهو يكذبه ويرميه بالحجاره تکذیب کوي او پکانه وري چې دا دروغجن دی. نعوذ بالله من ذلك دا خبرونه رسو ما ته پته ولګي دا چې دا یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا د دې نارې لګولو والا خاون محمد صلی الله تعالی علیه وسلم او دا رسو روان ورپسې چې تکذیب کولو په کاڼو ویشتلو دی ترو ابو لهب. نو یو دغه طریقه وه چې نبي علیه السلام به داسې دعوت ورکولو. بل د حج په موسم کې یا حج ته قریب د مکې په اطرافو کې به 3 میلې لګېدلې. په هغې کې به چې هغه مجنه، عکاظ او ذوالمجاز دې میلو ته به خلک راتلل، خرید و فروخت هم کېدلو، کیسې کهانۍ هم کېدلې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به دې میلو ته تللو او دا آواز به لګولو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یا ایها الناس ان الله یأمرکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. اے خلقو الله تعالی تاسو ته امر کوي چې تاسو فقط دغه بندګي وکړئ او هغه سره شریک مه جوړوئ. دا څه شي د دې خبرې اواز به نه کولو. نو د نبي علیه السلام د دعوت هغه میدان رو وسې کېږي او د قریشو او د مشرکانو او د عربو عداوت، ضدیت او دشمني ورسره سیوا کېږي. د نبی علیه السلام تره د ابو طالب د قریشو یو وفد ورته رالی چې زمونږ دپاره معزز محترم یي، دا خپل وراره دې پوه کا چې دی زمونږ په دې بوتانو پسې بد نه وي او دی د دې یو الله د بندګۍ دعوت یې نه کوي. نو ابو طالب خاموش شو او هغې څه ښه طریقې سره رخصت کړه چې ښځه څه به وکړو، خو سوچ کېده چې څه به کوو. نبی علیه السلام بیا هم لګیا دی، خپل محنت کوي او دعوت کوي او خلک توحید ته رابري او د شرک تردید کوي او د توحید په اثبات کې خپله په شرک باندې رد موجود دی. ته چې یو الله ومنئ نو په دې کې رد موجود دی چې یو الله نه ما سوا هېڅ نه دي، دا څه نشي کولی. نو د قریش دویم وفد رالی او هغې بیا ابو طالب ته شکایت وکړو چې ګوره موږ مخکې راغلي وو، ته موږ دپاره معزز محترم یې، خو دا خبره د کنټرول نه ووتله او گویا داسې وي چې تاسو یې علاج نشئ کولی
او دا خپل وراره نشي منې کولی نو موږ ته پرېږده چې دود کا دود پانی کا پانی چې حقانیت ښکاره شي. نو ابو طالب سوچ کې دی خاموش دی چې اوس بیا دا وفد رالی دی نه مخکې م راغلی اوس ورته څه ووایم. مجبور شو نو خپل زوی عقیل ته وویل چې لاړ شه نبی پاک صلی الله علیه وسلم راغواړه. نبی علیه السلام راغی مجلس کې تشریف فرما شو. دا وفد مخکې م راغلی اوس بیا راغی. د دې دا مطالبه ده د دې کافرانو. نو نبی علیه السلام فرمایي ښه چې دوی داسې وایي چې زه د توحید دعوت پرېږدم او د شرک رد پرېږدم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل څنګه چې نور د خپلې روشنۍ په بندولو باندې قادر نه دی چې خپله روشني بنده کړي داسې زه هم خپل کار پرېښودلو باندې قادر نه یم. زه خپل کار نشم پرېښودلی. نو دا خلک پوه شول چې یاره بس نه منې کېږي نو مایوسه شول لاړل. نو ابو طالب نبی علیه السلام ته خپل عاجزي بیان کړه چې زه کمزور یم عاجز یم بېبس یم چې دا ټول راجمع شي د خاندان خلک پکې دي د کور خلک پکې دي رؤسای قریش دي غټ غټ سرداران دي دا ټول چې په مخالفت کې ودرېږي نو زه به بیا څه کوم مقابله نشم کولی. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې رب ذوالجلال باندې قسم چې دا خلک زما په ښي لاس کې نور او په ګس لاس کې سپوږمۍ کېږدي او ما نه دا مطالبه وکړي چې زه د اسلام د دې دعوت نه باز راشم نو دا ناممکنه ده داسې نشي کېدی. یا خو به د الله دا خپل دین غالب کوي او یا به دا دی په دې لار کې ما قرباني کوي. بس دا د دې نه بغیر نشي کېدلی. نو چې داسې شول د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په خلاف د دې هغه زور او شور نورم تېز شو نورم په عناد او بغض او عداوت کې انتها ته ورسېدل. نو بس اوس همدا ابو لهب د نبی علیه السلام پړوسی دی تریم دی او پړوسیم دی او عقبه ابن ابي معيط دا دواړه د نبی علیه السلام سخت دشمنان او د نبی علیه السلام پړوسین. نبی علیه السلام ته به په کور کې ګن غورځول په لاره کې به ورته ازغي اچول او قسمه قسم تکلیفونه به ورکول. ابو جهل چې یو ورځې همدې عقبه ابن ابي معيط ته وویل چې لاړ شه فلانکي ځای کې دلته اوښ چې حلال کړی دی د هغه لرې پروت دی راوړه. نو راوړو او نبي علیه السلام چې عین د سجدې په حالت کې په نبي پاک صلی الله علیه وسلم واچولو او داسې نور قسمه تکلیفونه به ورکول. همدا عقبه ظالم عقبه ابن ابي معيط چې د نبی علیه السلام پړوسی دی هر وخت به نبی علیه السلام ته تکلیف ورکولو د او ابو لهب او داسې د ابو لهب ښځه ام جمیل څنګه الله پاک په دې آیت کې ذکر کړی دی سورت کې سورې لهب کې وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. نو نبی علیه السلام مونځ کولو د مانځه په حالت کې صادر لیولونه ورکتو یې کوره سا غوندې دې جوړه کړه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم شک مبارک کې واچوله او هغه تاوله دومره توکه چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم رګونه مبارک راووتل
اتفاقا ابو بکر صدیق رضی الله عنه رالی او هغه ته دیکی ورکی نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې تېنه بچ او څنګه چې قوم فرعون هغه د رجل مؤمن ویلو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات تاسو داسې سړی قتلوئ چې هغه څه وایي چې رب زما الله دی وقد جاءكم بالبينات او تاسو ته څه شی په بینات الواضحات راغلی دی او تاسو ته ښکارا دلیلونه د خپل رب نه طرف نه راوړي دي داسې کس تاسو شهید کوئ قتلوئ نو دا سه اعلانیه دعوت شروع شو ورسره امتحانات شروع شو نو د نبوت په څلورم کال او داسې د نبوت پنځم کال دا تاسو سیرت دی چارټ کې وګورئ 613 عیسوي او د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د عمر مبارکم څلورم کال او داسې د نبوت هم څلورم کال په دې کې د کلو تبلیغ آغاز شو رشته دارانو سره تفصیل ما تاسو ته به په کوه صفا باندې او داسې د حج په موقع باندې دا درې میلې به کېدلې په هغې کې به نبی پاک صلی الله علیه وسلم دعوت ورکولو او دوی به د نبي علیه السلام خلاف پروپیګنډه کوله نعوذ بالله جادوګر دی ساحر دی شاعر دی او مجنون دی وغیره ذالک داسې څیزونه به کول او ولید ابن مغیره خبره مې پرون درته کړې وه چې دا چونکې مشرو عمر رسیده و تجربه ډېره وه نو دوی به ویل داسې به وایي چې ساحر دی هغه به ویل نه 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 ساحر خو ما لیدلي دي ساحران داسې نه وي ولې نبي علیه السلام انتهایي حسین و جمیل و او انتهایي د شرافت خاوند و نو ساحران ډېر بدمخي وي نه نه داسې نشي کېدلی بیا ویل شاعر به وایو نه شاعر هم نه دی داسې خبره وایي چې هغه زمیني حقایق تسلیموي نو اخیری هغه یو خبره باندې متفق شول چې دی د پلار او د ورور د زوی ترمنځه د ورور د ورور ترمنځه اختلاف پیدا کوي نو دغه څیز بنیاد جوړ کو په دې بنیاد باندې د نبي علیه السلام مخالفت شروع کو خو بیا هم چې کوم خلک ناخبره نو هغوی هم دغسې ویل چې جادوګر دی ساحر دی لکه ابو لهب په مخکې دعوت کې تیر شول چې څه وویل چې دا خو لږه روټۍ د دومره ډېرو خلکو دپاره کافي شوه نو دا خو سحر دی دا د سحر نه بغیر نه کېږي نو لهذا خبره یې مه اورئ ګوره هغه به هم سحر کون وي او خبره وه دغسې نو ساحر نه خو الله جل شانه په خبره کې چې کوم حقانیت او حق چې دی هغه اثر کوي نو داسې به مختلف د نبی اسلام تکذیب او د قرآن خلاف او دغسې پروپیګنډې کول خو الله جل شانه په دې کې دی ناکام کول بیا هغه د دار ارقم خبره چې دار ارقم نه به د خفیه دعوت هغه منصوبې تیارېدلي او هغه به کېدلي بیا دا ظلم ستم دومره حد ته ورسېدلو چې الله جل شانه سورې عنکبوت کې د دې د بوتانو بت پرستۍ ته ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت د بیت العنکبوت سره تشبیه ورکړې ده چې څنګه هغه بې اوقته څه حیثیت یې نه وي نو دغسې ستاسو د دې بت پرستۍ هم حیثیت نشته دی او د صورت عنکبوت که تاسو خلاصه وګورئ نو د هغې خلاصه مرکزي مضامین یې دا دي چې انبیاو باندې ابتلاعات راځي او الله جل شانه د دې دا ابتلاعات دا امتحانات دې دپاره کوي چې مؤمن د کافر نه جدا کړي او دغسې د مسلمان نه منافق جدا کړي او د هغې امتیاز وکړي نو دا خاصه ده خو بیا الله جل شانه اخر کې د حق ته چې دی فوقیت ورکوي او دې ته ترقي او فتح ورکوي او باطل ته الله ماتې ورکوي نو دا او بیا دغسې د اصحاب کهف کیسه هم ذکر کړې ده او هغې د خپل د ایمان په خاطر هغوی
سفر کړی دی د ایمان د بچ کولو دپاره هجرت کړی دی بیا الله جل شانه ته د دې د هجرت د ایمان د حفاظت په بنیاد دومره خوښ راغلی دی چې تر قیامته پورې په خپل کلام کې ژوندی ساتلی دی د هغې د خوب ذکر هم کړی دی دومره پورې چې د هغې د سپي ذکر هم کړی دی او دا انعام یې په څه ورکړی دی دی په دې ورکړی دی چې د ایمان حفاظت یې غوښتلو همدغه ظالم بادشاه د قیانوس ده ورته د مال او د عهدو د دې پیشکشونه هم کړي او چې څوک به نه تسلیمېدو او باز به نه راتلو نو ابه بیا قتلولو نو دی داسې وکړل چې یاره په ایمان سالم نشو ساتلی نو لهذا سفر به وکړو د دې هم مفسرین دا خلاصه راوباسي چې د ایمان په بدل کې که دنیا عهده یا بل یو لالچ ملاویږي نو هغه پرېښودل دي او ایمان تسلیمول دي الله جل شانه به داسې انعام ورکوي بیا چا چې دا قرباني کړې ده عهدې ته یې لته ورکړې ده دنیا یې ته یې لته ورکړې ده او ای نه ده قبوله کړې نو هغه دپاره به بیا دومره لوی اعزاز وي چې خوب یې الله بیان کړی دی چې 309 کاله الله جل شانه وده کړي دي او هغه خو څه کې چې د دې په نوم باندې خاص یو صورت نازل کړی دی چونکې دا کهف والا کهف غار ته وایي اصحاب کهف دا د غار والا نو د هغې غار ذکر هم کړی دی د دې د خوب ذکر هم کړی دی د دې د خوب د مدت ذکر هم کړی دی او هغه خو څه کې چې د دې د سپو ذکر د دې د سپي ذکر هم کړی دی نو دومره لوی انعام په دې باندې میلاویږي دې نه وروستو هجرت حبشه انشاءالله هغه به ذکر کوو او ورسره د اسلام دا پیلاوېدل دا په څه باندې شوي دي انشاءالله هغه هم ذکر کوو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله